د مسلمان قوم دا ایمان ده چې زمونږ د دنیا او د آخرت نجات چې ده هغه صرف او صرف د قرآن په اتباع کې وي. مونږ د آخرت نجات بچوي نو هغه به هم په دنیا کې د قرآن په اتباع باندې وي. که دنیا کې د قرآن اتباع نه وه نو د مرګ نه وروستو هغه سړي ته به د آخرت نجات نه کیږي. بله خبره ده چې د مرګ نه وروستو ورپسې مونږ د ختم په شل کل کې سپارې ووایو او وروې بخو، خو زما خپل خیال دا دی چې کم سړی په دنیا کې د قرآن دشمن پاتې شوی وي، د کم سړی ایمان په دنیا کې په قرآن باندې نو نو د مرګ نه وروستو به زما او ستا په سپارو وربخنو باندې بخلی کېږي نه، بلکې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅوک دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته شپارس کولو ته څوک نه ځي. ته کښېنه نو تر اوسه دې څه کول داسې نه نوځه. دشمن پسې تاڼې او کچرۍ ته هیڅوک شپارس کولو ته نه ځي. قرآن کریم چې زه د قرآن په دشمن پسې شپارس کولو ته ورولېږم نو دا قرآن به الټه په ما لعنت وایي. اگر زمونږ د ملک دستور دا چې که سړی هر څنګه نو مونږه د مرګ نه وروسته په قبر هم تلاوت کو او د جمعې په شپه ورپسې په ختم کې هم سپارې وایي. بل د دې ملک دستور دا دی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. وریجی به پخشوي او خلق براشي پولاو به وخوري او لاسونه به اوچت کي او لاړ شي. کنه زما عزیزان، عرشی سره ټوکا کسړیو کی خیر، خو مذهب سره او د خدای کتاب سره ټوکې نه دی پکار. سړی سړی ته به ګورې سپارې به په هغه چا پسې د مرګ نه وروستو بخې چې چا خو په دنیا کې هم سپارې سره یو په روپۍ کې یو انه دوستانه کړي. یو غټ ګورو ګنټال مړ شو، یو بامبړ مړ شو، پلیت مردار، پیسې او دولت ور سره ډېرو، جماعت یې نه ولیدلی، خدای نه ولیدلی، رسول یې نه ولیدلی، قرآن یې نه ولیدلی، او ګورو ګنټال مړ شو. زه یې راوستم او د سپارو بکس مې په سر دی او صاحبه سپاره مې یو یو تو پڑھ لے یو پکې منیټر غوندي کم خیال کړی په دې ختمونو کې. هلکه تا ته څومره پاتې دي، تا ته څومره پاتې دي. اب مطلب دا چې دا سپارې کمې څوک نه وایي چې پورا ختم ورپسې دا منیټران هم په دې ختمونو کې وي. زه د تعلقاتو په بنا باندې ښار کې چې چرته پیښ شمه نو مال هم پکې ثابته سپاره راکړي نو زما خو سترګې هم خوږېږي، خو یو دو درې ټکي پکې ووایم نور سپاره بند کړم. داسې ما نه تپوس کوي چې ستاسو سپاره پاتې ده؟ ما پوره ده پورا دا وینا تلاوت ما وشو کنا
نو بیا ستاسو دوا په کار ده دا ما غوندې اناړي مولا چی څوک ورته مخې له داسې په شوق نه راځي که نه جي بس دعا وشي ما نه دی کړی دا کار زه سړي سړي ته ګورم چې پوه یم شپاړس انې پې چې دا د خدای او د رسول او د قرآن دشمنو ما نه دی ویلي چې خدای د دې تلاوت ثواب د ده په اروا ما بخلی نه ویم ځکه چې زه په دې پوه یم چې دا قرآن به سبا ما په قیامت کې د ګریوان نه ونیسي چې تا په خپلم چرته په تاڼاو کچرای کې د دشمن شپارس کړی او کنا او کنه زه درته داسې فضل کتاب ښکارېدم چې په خپل دشمن پسې د شپارس ته لېږلما ولې وقال الرسول یا ربی جناب محمد رسول اللہ بد قیامت پورز د خدای په مخ کې دا دعوو کی یا ربی اے زما پروردگارا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے اللہ دا هغه قوم دے چې دنیا کې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې نہ صرف د پیسو او د دولت او داغه د سرمایه‌دارۍ وجه دی وی یا زما د ذاتی لالچ وجه دی وی چې زه د قرآن پاغه پسې شپارس کولو ته ورولېږم بلکې زه خدام پوهېږم چې مړی مخکې پروت په کټ او د وخت تقاضا دا نه چې هغه وخت کې زه چیړ وکم د علم په شان داغ لګي که نه جي نو زه دا وکم چې صف کې ولاړ یم نیت یې نه تړم ځکه چې زما ضمیر دا نه غواړي چې دې سړي زما په مخ کې قرآن ته ناول ویلی دې سړي زما په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی متعلق دا ویلی دي چې هغه په خپل وخت کې یو لوی لیډر اوس هغه کې هیڅ نشته فی الحال ستا په ملک کې د دې اعتقاد خلق موجود دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خدای په ذات قسم وي چې خدای په خپل خدایي کې د سردار کونین غوندې نه څوک پیدا کړی او نه به پیدا کی شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو په درس کې تپوس وکړو دا تاسو هم طالبان یو ټکی مې واور یو د عربي طالبان په مونږ خو وخت تیر شه وای پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا خو تاسو ته وایم د کوواډ د مدرسې طالبان یې یا د هر ځای چې وخت ضایع کوئ مه زه په تاسو پوه یم چې تاسو زیاته توجه مخلاص وینځلو ته سپینو جامو ته او په کوواټ کې په بازارونو کې چکرونو ته هغه زمانہ لاړه چا د طالب پټکې په ډیوې باندې اوس وزیده او د کتاب په مطالعه کې به داسې مستغرق و چې هغه په سر به اور راغی نو هله به ورته پته ولګېده نن ته د بدقسمتۍ نه ماښام چې دا د بازار خمبیره روټۍ او زیړه ښوروا وخورې دا سړي له خوب ورولي تاسو قسم خوړی شئ چې تاسو د شپې کتاب داسې کتلی دی چې سهار بانګ یم در باندې ویلي خوړی شئ دا قسم ماسخوتن خو درته اشنایان راغلي دي
تما کرا رازا او زتا کرا درزا او ته زما څنګه ل رازا او زستا څنګه ل رازا او چې نه لس بجې شي بیا د خوب درشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بچ د شپې کتاب کته نو په جمی کې بهم کمیس وستو چې د کمیس کې اثر دا دی چې د بدن له حرارت ورکی سړی له خوب ورولي نه چې دا یخ یخ بد هوا مې په دې بدن لګي چې خوب نه راولي چې کتاب خکته شي. دوراو کې پټکه وتړي او پنځه خبرې په عربي کې نشي کولای. رنگ ډنګ د خبر ابري کنه جی. یو عرب راغی یو جمعات ته امام ته وی یا حضرت یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد انا اذهب الى مكه. هغه ورته وی چې چپ کرو چپ کرو. هغه ورته یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو معرف چپ کرو معرف اي شيء چپ کرو فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد. ابي ورته چپ کرو. رنگ ډنګ خجوړ کړه داسې غاړ ګډوره هم په سر کې نولې ده صاحب. او تاسو پوه شئ نه طالب د داسې وي چې هغه دوره وکړي او هغه راپاسي او عربي کې تقریر کولی شي. ولې په متنبي ویلو کې جنت نشته او نه په حماسه ویلو کې جنت دی، نه په سلم او صدرا ویلو کې جنت دی او نه په شری جامی او مختصر المعانی ویلو کې جنت دی. دا کتابونه جنت کده خالص په قرآن او په حدیث کې دی. دا کتابونه دی د پاره چې ستا په جبه کې لسانیت پیدا شي او ستا جبه نه لړم جوړ شي چا کړت کړی نه چې دغه ځای نه دی ویلی. تاسو پوه شئ په دې خفه نه شئ ښه، او که خفه شئ زما به څه وکړي. موږ نه خوشحال لا څوک دي موږ نه خوشحالي څوک هم نشته. تاسو پوه شئ ته دې داسې ته دې داسې عاشق په کتاب لکه یو عاشق کوئی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا، کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. نعرہ تکبیر. نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ته داسې طالبې چې ستا په ځان اور لګي او تا ته پته ونه لګي. شانور شاه کشمیری رحمت الله علینا طالبانو تپوس ما قولک فی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم غیب متعلق ستا سا عقیدہ دا شاہ صاحب عادت مبارک داو چې سوال و جواب د طالبانو به عربی کی د مدرسین حضرات و خدمت کی ممدار دے چې هفته کې کم از کم یو ورځ طالب د ځان جوړی سوال به عربی کی کوي، استاد د ځان جوړی جواب به عربی کی. تاسو ګورئ د یونیورسټو د کالجونو یونیورسټۍ ته چالک راشي پڑھائی انګریزي کی وی او جواب انګریزي کی او سوال انګریزي کی. زمون باندې د دورې د طالبانو حال دای چې سوال د عربي کی وی
او جواب دی مارکی تاسو پوه شئ نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل چې للعلم غیب مقامان مقام للشریعه ومقام للمدح د علم غیب دو مقام یو مقام د شریعت ته او یو مقام د مدح کمانه چا استفتاء وکړه چا د حضور د علم غیب متعلق نو استفتاء په صورت کې با فتوا هغه چې کومه قرآن ویل ده او کمانه چا تپوس په عشق د سردار کونین کې وکړو دو فتوی شاه صاحب ستا عشق څومره دی د رسول الله د علم متعلق نو بیا به هغه فتوا ورکوم چې کومه قصیده برده والا ویلې ده قصیده برده والا څه ویلي ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم او من علومك کې بیا من د پاره د تبعیض علما په دې تاسو پوهیږئ من علومك کې بیا من د پاره د تبعیض وی یا رسول الله ستا په علومو کې لوح قلم چې ده هغه بعض علم ده ایو جز ده تاسو پوه شئ عرض میں داو چې د سردار متعلق د مسلمان عقیده دا پکار دا چې د خدای په خدای کې نه داسې څوک پیدا او نه به پیدا شي ستا په ملک کې داسې خلق شته چې هغه وایي چې د خپل وخت لوی لیډر و اوس هېڅ نشته دا شی به حاصلېږي عزیزانو په محنت چې تاکې علم راشي ایو بزرگ وی کنه وی تروم العز ثم تنام لیلا تروم العز ثم تنام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی ترومو اے تطلبو رام یرومو په معنا د تطلبو سره تروم العز ثم تنام لیلا طلب عزت او د شپې وده پروت یغوس البحر من طلب اللؤالی سوک چې ملغلره طلب یا په دریاب کې غوپی وي په خوب کې چرته ملغلره چاته نه ملاوي غوپمار په سمندر کې ځان غوپکای نو ملغلره برو باسي توس عزت هم غواړي علم هم غواړي تروم العز ثم تلام لیلا یغوس البحر من طلب اللؤالی فمن رام العلا من غیر قد فمن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال فمن رام العلا من غیر قد چاچ طلبولو علم عزت من غیر قد بغیر د مشقت و محنت لویا مرتبه غواړي او مشقت نک اضاع العمر فی طلب المحال د ضایع کوي عمر په طلب دی او ناممکن شي لوی مرتبه بے د مشقت نه ضایع کول د عمر دی په طلب دی او ناممکن شي ترکت النوم ربی فی اللیالی ترکت النوم ربی فی اللیالی تب څه اے الله خوب میں پریخو د شپې څه دپاره لاجل رضاک یا مولا الموالی دپاره ستا د رضا خوب ولې نه کوم ستا د رضا دپاره ستا زړه به زما عزیزه د خدای کور وي ستا زړه به د شیطان کور نه ستا زړه به د دنیا کور نه ستا زړه به د تعلقاتو کور نه ستا زړه به د خدای کور لکه مولانا روم وی بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن
که درون خانه تو دیگر چی کار دارد. والله سینه میں وشلوا زړه میں راو باسا بیا سیری کا دننا د زړه په نقطه کې وګورا یا الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا کور کې د بل چا څه کار دی چې راشي. اوس هر کله چې ستا زړه د یار کور شي ستا زړه د محبوب کور شي حاجی بیا چې هر کله ستا زړه د محبوب کور شي نو بیا عاشق سړی تا ملامتیاګانې ډېرې وي نو بیا به ته څه وایې ما ته ګورئ بیا به څه وایې بیا به وایې چې عزل العوازل حول قلب الطائه عزل العوازل حول قلب الطائه وهوى الأحبة منه في سودائه. ورته چې آشنا د ملامت کولکو ملامت یا د زړه د پاسه پاسه ګرځي ملامت کولکو ملامت یا د زړه د پاسه وهوى الأحبة منه في سودائه او د محبوب مینا د نن د زړه په نقطه کې دا نو خپه نشي ستا مینه ته د ملامت کوونکو ملامت یا نقصان نشي رسي. بیا ته خو عاشق وبمزت الدهور وما أتينا بمثله مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أطى فعجزنا عن نظرائه مزت الدهور وما أتينا بمثله. ډېر زمانه تیرې شوې خو زما د یار غوندې یو زمانه پیدا مې هر زمانه چې راشي فعجزنا عن نظرائه نو زما د یار د مثل پیدا کولو نه عاجز شي. کومه زمانه ده چې رااله او زما د یار مثال پیدا کړ. زما عزیزانو ستا زړه د خدای کور پکار قرآن غوندې کتاب موجود وي حدیث غوندې کلام موجود وي طالب بل کتاب کته مزه څنګه درک یعنی د خدای خبره زما مخه ته پرتی دي نو د بل چا خبره بچاله خوند ورک الکه تاسو رښتیا وای دا مې بل شپه په دغه کې تپوس کړو خلکو نه دا کله چې دی تاسو په ایمان وای چې د جمعات کې څومره ناس دي چې په دنیا کې داسې آشنایي چا سره شته چې دغه کتونه بغیر د آرام نه درځي. ستاسو شته حاجی صاحب ستاسو شته تا ته وایم شته نشته ګوره نو موږ خو غر کیو چې نه الله د پاره لیونیو نه رسول د پاره لیونیو او نه په دنیا کې د چا بل چا انسان سره داسې تعلق شته چې هغه د پاره لیونیو که لیونیو نو صرف او صرف دولت د پاره لیونیو حاجی نو آخرت کې چھٹکارا خو به د هغه چا کیږي چې په دنیا کې خدای د پاره لیونی هغه څنګه. امام فخر الدین رازی رحمه الله تعالی و تبارک د تفسیر کبیر مصنف ته هغه تفسیر لیکلی دی چې مور بلا کینی او د امام فخر الدین رازی غوندې مفسر بروړي اوای په ایمان د اهل علم او اهل فضل و مجلس ته
چې مونږ 14 دا دعوه کولی شو چې په روپۍ کې یوه نم د امام فخر الدین رازي په تفسیر مونږ پوهېږو څوک ویلی شي یو پاڼه هم د هغه مراد بر روان قدرې کړی شي په تفسیر کې چې په کوم شان هغه تفسیر لیکلی دی ما ته وګورئ دا د کوم قماش انسان تقریر کوي په منبر ناست جنت داسې جهنم داسې داسې یو منځ کې یو سړی را پاسېده ورته حضرت عرض کو ته وایې چې جنت ډېر ښځې دی په هغې کې حورې دي حور مقصورات فی الخیام کأنهن الیاقوت اے هلکانو تاسو په ایمان ووایئ چې د سړي دا ایمانی چې په دې ښار کوواټ کې مې یو بنګلګۍ ده پکې 2-3 نوکران دي 2-3 نوکرانې دي یو مې پکې ښځه ده مالیان دي د هغې دپاره شپه ورځ په ځان یو کړي پیسې پیدا کوي چې که چېرته دا بنګلې نوکران رانه لاړ نه شي چې تنخوا ورنه کړم دا کور کې مې چې کومه بلا کېنولې ده دا رانه خفه نه شي چې پیسې والا پیدا دا کوي که نه کوي که زمونږ 14 دا ایمانی چې په دا جنت متعلق خدای ویلی دي چې ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ومن ورپسې څنګه دی وجنى الجنتين دان په دې سوچ کړی دی چې سرمانونه په سر تړلي خدای ورک کجه ورک شي ډولای ډولای کېږي وجنى الجنتين دان دا معنا چې تا په جنت کې داسې اډانه والی چې زدا سیب چې دې خوله کې غواړم دې خوله کې نا سیب باونه راوګد کې وفيهما تشتهي الانفس هر هغه شی به په جنت کې وي چې ستا نفس نه جي نوکر دې ما ته په پلیټ کې سیب پرې کړی پیش کی ويطوف عليهم ولدان مخلدون خادمان الکه څنګه به اسی خیرن کیرن به د خار د نوکرانو په شان نه اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله یا د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي لباس وحلوا اساور من فضه د زرو کنګڼې بیا شوي تاله چې په کوم لاس شی پیش کوي د زرو کنګڼې بیا شوي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا جامع به د شنو ریخم واچوي جامع به د ریخم کنګن به چولی د ملغلرو غوندې ښایسته خادمان به کا به درته پلیټ کې پیش کړي حورې به څنګه وي تورې زیړې مندرې لوړې زمونږ پاکستان کې اسلام 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 دا دی راغی هغه دی را روان دی د دې مخې راغی لکه که دا خو په پیاده را روان وی بس به را رسېدلی وی غږ کېدی زمونږ د ملک ښځې دومره لرې لاړې چې د دې خل سړو نیکونه د قبرونو نه راپاسي نو دا ښځې به را واپس نه کړي دومره لرې لاړې دا ټوکې نه دي دا ایرانی چادرۍ سپېږمې پټې سترګې کلاو او د ښار نیان چې سپیشل د ښځو سرونو جوړولو دپاره
زه یو جنج کې تللی وم هلکه څه چل دی ما دا نکاح لیټ شو وی جینۍ سر جوړولو له بوتلې ده پخوا خو به هلکانو سرونه جوړول که نه نیانو په دوکان کې اوس د ښځو سرونه شاید چې کوواټ کې به مي را به شي غم مه کوه ښځو سرونه دا دومره لرې لاړې دومره واګې مونږ دوی ته په ملا ور واچولې چې دا را واپس کول زما په ژوند کې ما ته امید نشته وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د هغه مهرباني وه ټیک ده څو پورې چې د عقل تقاضا ده زما ستا د تبلیغونو د چغو تقاضا ده ما عقل کې نه راځي دومره لرې لاړې ځکه چې د ورخه اوبه ووتې نو د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروځي د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جاروځي نه جاروځي تیر ساعت په بیرته بیا تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړي چا دي ژوندي کړي په جړه په باب د دین کې دا مړ قوم دی که د اوښکو په ځای پې وینې وجاړې مړی په جړه نه ژوندي کړي دا دومره لرې لاړې مونږ په خپل محنت او خوارۍ مکلف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دغه ډیوټي باندې مونږ پړیو مونږ به کوو هغه ډیوټۍ کې مونږ تقصیر کوو غریب په محله کې یو وخت منزل رانه شي امام پې د کفر فتوا لګوي غریب منځ نه کوي په محله کې امام ورته پلیت او مردار وایي سرمایهدار په کال کې د اختر په ورځ جماعت ته راشي زه د منبر نه ورکوشم په خیر خیری آئے خیری آئے شکر ہے کہ عید میں دن تتواری ملاقات گیتی ویندی ہے تاسو داسی تاسو پوشی سرمایہ دار تبیا سما ایمان ٹنگ نہ دے او غریب تا ٹنگ نا دا غریب بیڑا گر کشی پا منزنو کولو اخبار کی فوٹو نرازی سرمایہ دار کبھی او 10 والی کیمرے اور پسی گرزی دادے پر کوٹٹ شو اے درمیان میں نظر آ رہے ہیں فلان صاحب درمیان میں نظر آ رہے ہیں پدے خبر بمونگا گٹی کو یا پدے خبر بمونگا بخلے کیگو عرض داو چی خزب د جنت سنگ گئی قرآن کریم وئی حور مقصورات فی الخیام حورا پا عربی کی اغا خز توائی چی یو سترگے تر دے غوگا پورے را رسیدلی ترمیزی واقعہ دا چی حورو خال با دا تندی دا پاسا چکم لگے دلی اغا خال با دا دوارو سترگو پا منس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفسرین وائی چی دا آیات نازل شو خلقو یہود ہوئی چی خدا خبر دا جنت حوری توری بئی زیڑی بئی مندرائی بئی لوڑی بئی قرآن راگے کأنہن الیاقوت والمرجان گویا دغا حوری بال دا جنت پشان دا یاقوتو دا مرجانوی پا صفائی کی او بابا پکیوی فیہما عینان تجریان دو والے بابا کی جاری وی ام دا دو جنت بھئی کا نور بمی ومن دونہما جنتان دے دو نسیوا با نورم ہوئی خدا دو باغا چاہتے انعامی چی ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان پا گناہ قادر شوی او اجتناب دیتے ہو کہ خدا نہ یریگم نو دا دعا با انعام وی ومن دونہما جنتان انہ سوا با نور میں عرض داو چی تچا شوق داوی چی ما تا دے دس جنت ملوش اے لکا دا دورے والا تب پتہ بخاری کی رازی چی دا جنت
یوه کمره به د ملغلرې وي او عرضها 60 میله، پلنوالی به 80 میله وي. او د خدای بندگان په کلی کې په جومات پسې په یو کوټنۍ پسې مړ ګرځي چې او دې جومات کې دا کوټنۍ شته زما د بوش د باش دپاره، نو هغه یوه کمره چې پلنوالی به 80 میله وي او د یاقوت او زبرجدو به دیوالونه وي، نو هغې دپاره په دنیا کې هېڅ لیونی نه شو، نه د منډې ووالي په سرک، نه د چغې ووالي، لیونی نه شو. استغراق په 2 قسمه دی، یو استغراق فی الله دی او یو استغراق فی الرسول. چاته چې د فنا فی الله مقام وي او چاته چې د فنا فی الرسول مقام. ته ولې په داسې کور پسې او داسې ځایونو پسې لیونی نه شي؟ تاله بل شی څنګه خوند درکوي، بل شی څنګه مزه درکوي، بل کتاب به څنګه خوند درکوي چې د قرآن غوندې کتاب موجودي، بل کلام به څنګه خوند درکوي چې د سردار کونین غوندې خبرې در سره په ډکس پرتي. بل هم لا چېرته کتاب شته چې څوک یې وګوري، بل څه او دنیا کې نور دی څوک، خو یا خدای دی او یا جناب محمد رسول الله. 1,40,000 پیغمبران ټول كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. 1,40,000 پیغمبران ټول په دربار اقدس د جناب محمد رسول الله کې درخواست کوي، څه وایي؟ غرفا من البحر او رشفا من الديم. یا رسول الله د دې خپل علم د دریاب نه یو لپه او که لپه نه وي یو ساس کې خو مونږ لم راکه. ولې په مسلم کې تاسو دا روایت نه دی کتلی چې دا دنیا به ټوله لاړه شي آدم علیه السلام ته چې ته اول الناس، ته راشه زمونږ شفارس وکړه. آدم علیه السلام وایي چې زه پکې نه، نوح علیه السلام نه، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام نه. را بشي سردار کونین ته اب را پاسی ورته به وایي راځئ دا زما کار دی. ټولو پیغمبرانو ته په دنیا کې چې کوم خصوصي اختیارات ملاو هغې په دنیا کې ختم کړي دي. ماله چې راکړی شو ما پټ ساتلی دي، اوس به په قیامت کې تاسو دپاره ښکاره کوم. یا الله تا ما سره وعده کړې وه چې ولسوف یعطیک ربک فترضا. اے الله ټول انبیاء خپل اختیارات په دنیا کې صرف کړي دي، ما نه دي کړي، نه مې قوم ته خیرې کړي، نه مې څه غوښتي، اوس مې دا دی راوویسته. الله به ورته وایي حبیبه ته پې لاس ږده او زه به یې بخمه، ته شپارس کوه او زه به یې بخمه. په دغه ورځ به سلاطین او انبیا ټول سرنګون ولاړي، یا به خدای وي چې هغه به عدالت کوي او یا به محمد رسول الله وي چې هغه به وکالت کوي. بل به څوک وي؟ لمن الملک اليوم، څوک دی نن چې سر اوچت کړي چې زم څه شی یم؟ دا لوی لوی متکبرین د زمانې به سرنګون ولاړي. لمن الملک اليوم اواز به وشي، څوک دی د نن ورځې بادشاه؟ لله الواحد القهار. زما عزیزانو چې هر کله هغه ژوند چې کوم به ټول عمر وي او ټول عمر به هغه ځای کې به صرف د خدای ذات
او شان اقدس د سردار کونین زمون په کار راځي بل به څوک ټول رشتې به منقطع یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. پلار براشي زوی ته وایي بچیا لږ څه راکړه چې زما حساب کمی دی. وایي به زه خپل کار کوه که زما کم شو زه به څه کوم زه بیا زما عزیزان. امام فخر الدین رازی ته هغه سړی را پاڅېده او وی چې جنت زما خپل کور دومره ښایسته دی چې زه یې په 20 جنتونو ورکړم. حورې وی زما خپله ښځه دومره ښایسته ده چې په 20 حورو یې نه ورکړم. وی نو بیا څه وی ورته امام فخر الدین رازی په خدای مین ما خدای غواړم که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم کني د جنت او د حورو دپاره والله که مسلمان شما. امام فخر الدین رازی مراقبه وکړه زړه کې ورته القا وشو. یو القا ده یو الهام ده یو وحی ده دا به پیژنئ. تاسو ګوره دا دغه چې نوی غوندې ملا شي که نه داسې راپاسي شرک 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 دغه لکه به سنډوي په خبره به نه پوهېږي. القا الهام کرامات معجزات دې کې فرق دا به دې ټول پیژندلي. بیا کرامت بعد الموت دا به دې ټول پیژندلي. دا خسکی چرګ غوندې بې وخته بانګونه به نه وایي. بله دا چې کوم علاقې ته لاړ شي اول به د خپل علم اعتبار قائم کې په خلکو به دا ومني چې زه ملا یم. بیا چې ته څه وایې خلک به مني چې دا یکدم یو من علم سره 10 منه عقل به په کار یاله به کار کي. علم در کې راشي 2-3 کتابه خیال دی را 2-3 کتاب قسم په خدای خپلو کې ناست وي مونږ اوسړو پوهېږو نه مونږ نه پوهېږو. استادان لګیایي او چشم استاد ورته وایي چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. 18 کاله وشو چې ما شرع چغمونی ویله 18 کاله ریاضي شرع چغمونی مې ویله. استاد لګیا دی کره ته وایي د افلاکو حرکات ښیي او ما دروازې ته داسې کته نو ما ته وی چشم من در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. زه تا ته ګورم ته دروازې ته ګورې زه ستا تماشه کوم ته چې دی د دروازو تماشې کوې. 18 کاله زما او زما ژوند چې ما بیا د استاز نه بغیر بل چاته نه دي کتلي. اوس استاز ته ناست دی کله ترخ ګرې کله چې دی سټ ګرې کله ګیره دا چل کې کله سکې کله ګپې لګې وکې دا د سردار حدیث چې وی ناس به په درس کې داسې لکه صحابه به چې رسول الله ته ناس وی. څنګه دی هغه الفاظ علی رؤوسهم الطیر ده که څه الفاظ دی حدیث کې راځي. صحابه به داسې ناست وو چې سردار به بیان کولو تا به ویل چې د دوی په سرونو مارغان دي لکه د سړي په سر چې مارغې او خوځي نه چا مارغه وانولوځي. سردار حدیث ته به داسې ناست. ما ته وګورئ د سردار حدیث هم د خدای خبرې دي. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. حدیثم په حقیقت کې د خدای کلام دی. حدیث تاو کته ستا په دې ملک د حدیث دشمنان لاړه نیست و نابود شو نام و نشان ورک شه او د حدیث چمن مغسې آباد دی او تر قیامته به آباد وي. ته چې ناست په حدیث درس کې نو داسې به ناست لکه چې په سر د مارغه ناست بتمام اجزائه به ته ورته متوجه استاد ته. والله چې ما 14 کاله طالبګیري کړې ده او په 14 کاله کې چې استاد کم تقریر ما ته کړی ما له و ما علیه د استاد هغه الفاظ مراته یاد دي. والله د استاد د خولې او د لاس او د سترګو هغه حرکات سکنات هم په هغه ځایونو راته یاد دي چې دغه ځای کې حرکات داسې کوي.
15 کاله زما د تقریرونو وشو، کما به په 15 کاله کې 15 منټ هم تقریر ته سوچ کړی نو زه به مسلمان نه یم. ته خو چې 15 منټه تقریر کې هم جوړی که نه، ګورې او راګورې او ورسره مضامین 15 منټه ما سوچ نه دی کړی. چې ړومبنی تقریر مې کړی په کومه ورځ او تر ننه پورې ما سوچ چرې نه دی کړی. زما دا ایمان دی چې زما ځان او زما خوله او زما هر څه د خدای دي، چې څه د هغه خوښې زما خولې نه به وباسي. کېله اعوذ بالله بسم الله وایه او شروع شه تماشه کوه چې څه کېږي. په دې خبره پوهېږي. عرض مې دا و چې دین محبوب دی. امام فخرالدین رازي ته وایي په خدای مین یم، خدای غواړم، که راته ځان ښایي خو مسلمانېږم، کینی والله کې مسلمان. امام فخرالدین رازي مراقبه وکړه. چې مراقبه یې وکړه په زړه کې ورته القا وشو چې ووایه دې سړي ته چې که ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښایي. امام فخرالدین رازي را پاڅېده، ورته چې که ته مسلمان شوې نو خدای به درته ځان ښایي. هغه ورته امام صاحب لیکلي راکړه، بیا د مراقبه وکړه، بیا ورته په زړه کې القا وشو چې ولیکه ورته، ولیکه په کاغذ یې لیکلي ورکړه. چې لیکلي ورکړه خو چې ماسخوتن شو سړی مړ شو. چې سړی مړ شو امام فخرالدین رازي ټوله شپه په جړا تېره کړه چې پارېلا دې سړي خو ما نه لیکلي اغوستي وو چې ته ما ته لیکلي راکړه چې زه مسلمانېږم، چې مسلمان شم خدای به ما ته ځان ښایي. نو یا الله تا خو ورته ځان ونه ښود او سړی مړ شو. آخره شپه کې سترګې ورغې خوب ګوري چې دا سړی په یو ښایسته باغ دی او یو تخت دی او پکې دا سړی پې ناست. امام فخرالدین رازي وایي چې ما ولیدو، زه ګبراو شم چې دا سړی خو مغه دی چې زه ورسره واده خلاف شویم. وی راته وایي چې او امام صاحب ګبراوېږه مه راشه. چې ورغلم ما ورته چې واده خلاف شم در سره، په خدای مې دې قسمي چې د کوم شي تا را سره واده کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دیدار خو کیږي که نه. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. سنا ہے قبر، قبر کې ورته وخی ما كنت تقول في حق هذا الرجل. هذا څه شی دی؟ څه صيغه ده لکه یارېږئ ما وایه تم طالب ها طالب ګرای نه مه منکرېږه بچه. هذا څه شی دی او اسم اشارت څه غواړي؟ نو هذا دپاره مشارالله خو په کار دی که مشارالله وي. ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې هستی متعلق تا څه وي دی چې ورته وګوري ورته وي هذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او ما پې ایمان راوړی و. چا چې په دنیا کې د محمد رسول الله سره یارانه نه وي کړې، ما كنت تقول في حق هذا الرجل دی چې ورته وګوري نو ورته وایي ها ها لا ادري آی ہائے زه خو والله کدا پیژنما. سردار کونین فرمائی چې داغه ملکو ړومبی ګزار دې مړي له چې ورکي هغه دومره سخت وي چې د دې مړي وای آواز په مشرق او مغرب کې واورېدی شي. او چې دی ورته وایي هذا محمد رسول الله وآمنا به، دی را پاسې وایي د مانځه وخت دی. ملایکې ورته وایي نم کنومة العروس. نم نم دواړه برابر دي، نم نم پوهېږئ نم او نم. نم کنومة العروس یا نم کنومة العروس په دې نور تاسو پوهېږئ. اوده شه دا د منځونو ځای نه دی. کنومة العروس په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې. او دا حدیث چېرته درته راشي استاد نه بیا تفصیل پوښتنه کوه چې دا تشبیه د ړومبی شپې د ناوې سره دا په څه شي کېدل. حدیث کې خو عجایبات رنګ رنګ خوندونه ما ته ګورئ. که تاسو خیال وکئ ترمذي کې راځي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناستو صحابه سره خبرې کولې بیان کول صحابه ته یو عربي او باندې چې راغی او په جمعات کې متیاز را پرېخي شته چرته حدیث شته کنه اوس تاسو ورسې چې اورېدلی صحابه ورته په غوسه شو چې هلکه پیغمبر منع کړه چې پرېږدئ چې وکړي متیاز هلکه ته عربي ولې داسې غلط کار وکړه علماء محدثین وایي چل بلو چل دا نو چې دا سړی ناپوهه او د جمعات آداب او احترام یې نه پېژنده دا چل نو هر کوم مونځ چل څه زما خوښ بادشاه ته اطلاع لاړه چې امام فخرالدین رازي وایي چې زه مونځ نه ورکوم تاسو ته اوس چې با امام فخرالدین رازي وایي چې زه مونځ نه ورکوم بل لا څوک چې هغه به مخکې شوی وی مونځ به یې کړی وی اوس خو که زه ووایم چې هلکه د دې سړي جنازه نه کېږي دا لوی ځنطلاق و بل را پاسې وي ښایي کې د شانه د مسلمانه سره چې کلمه خو به ویلي که نه کوي امام فخرالدین رازي د ځئ بادشاه په خپله را روان شو د امام فخرالدین رازي کور ته راغی د خدمت کې کېناست چې صاحب مونږ نه څه غلطي شوې ده چې ته مانځله عیدګاه ته نه راځې امام فخرالدین رازي ورته وویل چې اله به مانځله عیدګاه ته ځم چې په کوم ټمټم کې زه ځم نو د اس په ځای به هغه ټمټم تا نیولی او روان به زه به پاس ناست یم او بادشاه به ټمټم نیولی او روان کړی امام شان ته ګور او زمونږ شان ته ګور مولا هغه اوس مونږ هم مولیان یو خدای دې رحم رحمان دې وکړي خدای دې رحم مونږ والله کې یو وزیر ته ټینګېدی شو دا زمونږ وزیران صاحبان نه دا غریبان ځان له داسې د لوړې نه په دو دي مونږ دې ته نه شو ټینګېدی هسې ورته نیوي چیني به شو صاحب ما په خپلې زندګۍ کې چاته صاحب نه دي ویلي دا هم واورئ خپلې زندګۍ کې ستاسو دوا د یو مې په خپلې زندګۍ کې چاته ټیټه خبره نه ده کړې ملا سړي په خوله چاپلوسي ډېر سپک ښکاري ملا څه کار دی چا به د چا چاپلوسي ګیري کوي خوله به یې داسې چینګني تاسو د اخبار کې کله ګورئ فوټو راغلی صاحب ولاړ ما ورته هسې خوله چینګه کړي ما ته ګورم نه بل چا سره خبرې کوي ما ورته دا خوله داسې چینګني ولي دا د شرم خبره شرم پکار ضمیر هم دنیا کې څه شی دی غیرت هم دنیا کې څه شی دی ملا زمونږ یو استاد مونږ ته دا قاضي ویلو هغه دا پټکې داسې ایښی مونږ وی چې دا څه کې دا خو تکبر غوندې کې راځي هغه وی زه به پټکې په دې ځای ږدمه چې قاضي او سلم او صدرا او میر زاهد ملا جلال مې په خېټه کې پروت دی همې سړی څه شی دی چې هغه پټکې په دې ځای ږدي یا ټوپۍ په دې ځای پټکې به زه ږدم چې زما سینه د قرآن خزانه ده زما سینه د حدیث نبوي خزانه ده زه به دلته پټکې ږدم او داسې به ګرځم دا غټ خېټې ویل چې دا دوی به پټکې کوږدي ملا چې ملایي بادشاهان د زمانې به ستا په خپو کې پراته وي تاسو وګورئ مفتی محمود یو درویش د زمانې و یو ملنګ د زمانې و بادشاهان به په خپو کې پراته وي دا اولیاء وګورئ داتا ګنج بخش رحمت الله علیه کشف المحجوب وګورئ داغه کتاب او داغه تصنیف اوس خو دې خلکو څه د بدعت مرکز داغه د زیارت نه جوړ کړی دی شاهان د زمانې راځي او داغه لرګي ښکلي شیخ عبدالقادر جیلانی وګورئ بادشاهان د زمانې شیخ جنید پېښوري او بغدادي وګورئ بادشاهان د زمانې زمونږ پېښور کې شیخ حبیب وګورئ د حضرت بنور صاحب خلیفه بادشاهان ورسره داسې د ګدایانو غوندې په دربار کې پراته دي او د ده قبر ته چې ورشي یو خاص قسم اثر او کیفیت په سړي باندې تاری شي اټک حضرجي صاحب وګورئ دام د حضرت بنور صاحب خلیفه ستاسو د کوټ حاجي بادر صاحب وګورئ دیم خلیفه د حاجي بادر ولی وای په دې چره سوچ کړئ بادشاہان د زمانه د ګدایانو په دربار کې د خاورو غوندې پراتی علما خو درویشان د درویش بادشاہ وې چې کوم سعادت ما غوښتو چې امام فخرالدین رازي په ټمټم کې ناستي او ما د اس په ځای باندې سونه نیولې راکاږم دینه لوی سعادت بل څه کې دی
امام فخر الدین رازی په ټمټم کې کېناستو اسې لرې کو او هغه نیولې ده عیدګاه ته لاړ منځ شو بادشاہ بیا ټمټم نیولې ده منډه ویو امام فخر الدین رازی کور ته راوست دنیا حیران اکبر چې داس درې ورځې چې تیرې شو بادشاہ بیا راغی امام فخر الدین رازی ته وایي چې تا څه حکم کړی و ما ومنلو اوس راز راته وایه چې دې کې دې راز څه و چې په ما دې دا چلو وی راز بیا لاس نیونی وی راځه جماعت ته راوستو چې ګوري که بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیولي مدرسې ته یې بوتلو چې ګوري بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیولي امام فخر الدین رازي ورته هلکه دا ولې تاسو خو تر اوسه پورې دلته سپارې نه ویلې وی صاحب موږ ته خو د دې سپارو قدر نه و معلوم چې دا سپاره چا ویلي بادشاه د هغې ټمټم عیدګاه ته بوځي او پکې ناست اوس د دې په قدر پوه شو نو مونږ وی چې راشه چې مونږ هم دا سپارې ووایو چې سبا زمونږ هم داسې قدر او عزت پیدا شي لکه د امام فخر الدین رازي چې شوی دا سپارو برکت دی چې بادشاهانو یې ټمټمونه راښکلي دي عزیزانو اصل شی دا دی چې تاسو سرمایهدار پراچګان حضرات چې یا د دې کوواټ نور معززین دا سوات دیر کوټه بلوچستان باجوړ دا ته دا مدرسې مه پرېږدئ خپل بچی ورته راولېږئ خپل بچی چې د کوواټ په تاریخ کې دا وګورئ دا کرنیل صاحب انګریزي تعلیم هم په فوج کې کرنیل هم او علم هم ما د دربار کې پراته دي او د قبر ته چې ورشي یو خاص قسم اثر او کیفیت په سړي باندې تاریخ اټک حضرتجي صاحب وګورئ دام د حضرت بنور صاحب خلیفہ ستاسو د کوواټ حاجي بادر صاحب وګورئ دیم خلیفہ د حاجي بادر ولی وای په دې چرې سوچ کړي بادشاہان د زمانه د غدایانو په دربار کې د خاورو غلي پراتی علما هم درویشان د درویش بادشاہ وې چې کوم سعادت ما غوښتو چې امام فخر الدین رازي په ټمټم کې ناستی او ما د اس په ځای باڼسونه نیولي راکاږم دې نه لوی سعادت بل څه کېدی شي امام فخر الدین رازي په ټمټم کې کېناستو اسې لرې کو او هغه نیولی دی عیدګاه ته لاړ منځ شو بادشاہ بیا ټمټم نیولی دی منډې ویو امام فخر الدین رازي کور ته راوست دنیا حیران اکبر چې داس درې ورځې چې تیرې شوې بادشاہ بیا راغی امام فخر الدین رازي ته وایي چې تا څه حکم کړی و ما ومنلو اوس راز راته وایه چې دې کې دی راز څه و چې په ما دې دا چلو وی راز بیا لاس نیونی وی راځه جماعت ته راوستو چې ګوري که بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیولي مدرسې ته یې بوتلو چې ګوري بوډا دی که ځوان دی سپارې په لاس کې نیولي امام فخر الدین رازي ورته هلکه دا ولې تاسو خو تر اوسه پورې دلته سپارې نه ویلې وی صاحب موږ ته خو د دې سپارو قدر نه و معلوم چې دا سپاره چا ویلي بادشاه د هغې ټمټم عیدګاه ته بوځي او پکې ناست اوس د دې په قدر پوه شو نو مونږ وی چې راشه چې مونږ هم دا سپارې ووایو چې سبا زمونږ هم داسې قدر او عزت پیدا شي لکه د امام فخر الدین رازي چې شوی دا سپارو برکت دی چې بادشاهانو یې ټمټمونه راښکلي دي